کیدای شي چې عمران خان جیل نه رها شي او کیدای شي چې پښتانو ته ازادي میلاو شي، خو افسوس سره وایم چې مشکل دی چې ستاسو په فوټیج کې کوم روډ ګورئ دغه جوړ شي. دغه د روډ یوه وړه حصه چې تقریبا زه وایم چې 1000 میټر به هم نه وي، دغه د کوهاټ یو MNA ورسره 3 MPA دپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. تاسو ګورئ چې 10-15 سالو نه دغه روډ خراب دی او په دې کې روزانه څومره واقع کېږي او څومره مریضان په دې باندې تاسو ته پته دی چې د ګردو مریضان تیریږي او څومره دی نه چې سحر سټوډنټ سکول ته ځي څومره ډسټ دی نه پیداویږي. زه ډېر افسوس سره وایم چې دا ډېره د شرم خبره ده. مونږ هغو MNA او هغه MPA نه مونږ د غټو غټو میګا پروجیکټو مطالبې کوو، مونږ هغو نه دا امید ساتو چې دا به مونږ دپاره میګا پروجیکټ راوړي. افسوس سره وایم چې هغه MNA هغه MPA چې هغه زمونږ د 1000 میټر یو روډ چې 10-15 سالو شو چې عوام ته یو مشکلات جوړ دی چې هغه زمونږ دا مسله نشي حل کوی، نو هغه به میګا پروجیکټ تاسو یا مونږ دپاره څه راوړي. تاسو په خپله په کمنټ کې ووایئ چې د روډ دغه مسله کله نه ده. په دې کې څو ځلې حکومتونه بدل را بدل شو، اوسه پورې ولې دغه د عوام چې کومه مسله ده، د عوام چې کومه دا مطالبه ده، دا ولې نه حل کېږي؟ د دې قصوروار څوک دی؟ څوک تاسو د دې قصوروار ګڼئ؟ آیا دا ذمهداري د ضلع انتظامیه ناکامي ده او یا چې کوم زمونږ منتخب نمایندې دي د هغو ناکامي ده؟ په کمنټ کې مونږ سره ضرور شریک کړئ.